ګرانو کتونکو الف خان شیرپوه یم کیمرامین را سره یاسر خان دی ولاړ یم په خپل کلي کې په حاجي نور محمد کلي کې یقینا موږ په جومات باندې لږه بیللې وه خلکو ته هم کله کله دا ګیله کوله او ګیله به مې د چا نه کوله د کلي مشر مشتاق خان نه به مې کوله چې مشتاق خان بس په دې باندې ملامته یو چونکې دوی ځای ورکړی و نور ځای یې م اخیستی دي مدرسې دپاره ښه کاپي ځای اخیستی دي د هغې دپاره هر کال چې کوم دی دلته سالانه کومه دستوره کېږي زموږ په د نور محمد کلي کې قاري تسبیح الله صاحب چې کومه دستوره رابلي د دې کلي کې اکثریت حافظان دي خو لکه جومات چې کوم دی چېرته چې مونځ کوو نو موږ ته شاته دلته کې لږ وړوکی ځای و مشتاق لا بیا غټ کو په کور کې ولا کمرشل ځای ورکړه ګینې دا په مین سړک باندې دا تاسو ګورئ جي په مین سړک باندې دا ځای ورکړه بیا چار دیواري موږ په دې کې ویډیوګانې هم کړې خو بس یاره سره د خلکو مینه ختمه شوې ده نو بس مشتاق لا ته مې وی یاره بس ته پیشه او کار دې پیشه او بس په خپله دا جومات جوړول دي نو هغوی خپلو رشته دارو کې یار دوست او بیا په کلي کې زموږ داسې مسافر وروڼه دي نو هغوی د مشتاق لا سره پکې هم کومک وکړو خو دا ډېر لوی پراجیکټ دی دا نن لنټر اچولې کېږي دعاګانې به ټولو خلکو ته کوو او الحمدلله زه نن د مشتاق لا د الله پاک د دې اجر ورکړي ورسره آیت الله چې زموږ نایب ناظم دی او د هغوی دغه ځای آصف چې کوم دی د مشتاق لا فرزند هغه په دې کې یو کردار ادا که نو موږ ګرانو کتونکو موږ په کلي باندې ګټلې ده زموږ کلي کې به ضروري نه ده چې د یوې پارټۍ خلک وي ولې چې د بار نه هم پکې خلک راغلي دي خو بیا خو هم چې دې ډېرې ته راشي نو دلته کې دا نه ده چې هغه پخوانی به خانزم و هغه زور زبردستي به وه زموږ د کلي چې میلمه راشي نو دا موږ سره سفر دی نو دلته موږ وینا وکړو چیر وباسه ډوډۍ وباسه زموږ په میلمه ښکلی دی زموږ چې داسې افسران راشي نو دا ډېر ښکلی یو پرفضا مقام اجره ده پټي دي اخواته املوک دي اخواته لوکاټ دي هر سیزن کې چې کم دی نو داسې لکه خپل باغونه ما په کلي باندې ګټلې ده ببار چې کم خلکه ګوري که نه نو الحمدلله په کلي مې هم ګټلې ده لوکاټ املوک ډیره ډنډه ټوپک او بیا د کور کې ټول بیروکریټ دي مشتاق لا خپله زری بینک منیجر دی خو کله منیجري په دې کلي کې نه ده ښودلې کله مبصري نه ده ښودلې کله خاني نه ده ښودلې په ځمکه د سره ناست دی دا خبرې زه د عبرت دپاره کوم ښه د دې دپاره نه کومه چې زموږ په کلي کې جګړه وشي نو چې ګینټه تېرېږي نو دوی ورته ناست دي مینت زاری کوي کله د یو زنه کله د بل زنه نو چې کم کور نه دا خبرې کېږي نو هغه سړی هغه عاجزه وي هغه عاجزي ښیي ولې چې اوس مشتاق له خپله زور زبردستي کوله جګړې کولې نو ده بیا د بل کور نه شروعولی نو زموږ کلی ډېر پرامن دی څو کسو پکې نشې تماشې کولې په هغې باندې موږ ټولو کوشش وکړو الحمدلله هغه اوس ټول ټیک شوي دي او سم د دې کلي نه شړلي دي او اوس هم ورته وایو خو داسې څوک وي چې زموږ د سترګو نو د نظر نه پټي نو هغه دې دا نور محمد کلي پرېږدي دلته د غلط سړي ځای نشته دلته ټول روغ خلک روغ یا داسې سازش پکې نشته بعضې نیم خلک یې هغه ټول خلک پېژني چې هغوی دا یو مرض وي چې هغوی په یو ځای کې د شیطانتوب خبره نه کړې په یو ځای کې دوه کسه روان کړي نه وي نو هغه داسې نه وي مشتاق لا ډېره زیاته مننه کوم نو څه ده سره یې که ښه الحمدلله جومات جوړ شو جي دا ډېره ښه خبره ده او مبارکي دله در کوم اته دي ځای ته شکر او دا به زموږ کمزوري وه او دغه کمزوري تاسو دغه کړله بس الله وکړلو الله وکړله د یار دوستو د کلي علاقې د خلکو د ټولو په مرسته وشو په امداد وشو الحمدلله ډېر ښه په طریقه وشو او کوشش کوو چې بره پرې نور بل آبادي وکړو صحیح ده مشتاق له ما چې څنګه خبره وکړه که نه لکه ته چې سهار روز یې کلي کې مسلې مې زه خو سهار روز یم او ماسخوتن راځم ډېر کم یم نو څه سوچ دې وي کله یو ځای ته کله بل ځای ته بیا پکې نوکري مو بیا پکې سیاست مو انشاءالله زموږ دا سوچ چې چېرې زموږ کلي کې د اتفاق وي امن دي وي او د یو بل ترمنځ د ورورولي وي قایمه دي په هغې کې زموږ هم عزت دی د خلکو هم عزت دی او زموږ ورورولي چې یو وي انشاءالله
ډېر ښه مقابلې مونږ کړي دي په سیاست کې په دغه بارسه کې بالکل. نو زموږ د کلي یو ډېر اتفاق او اتحاد دی. ښه کتونکو دا علي رحمان صاحب دا زمونږ د ایسي صاحب پی به ورته ویو ښه د ایسي صاحب پی دی. نو د دم ډېر غټ خواهش و او الحمدلله چونکې دی اوس لږ زمونږ نه لږ بېلارې شوی دی کلي نه خو زمونږ کلي په دې سړي باندې مباد دی او ډېر د مینې ډک انسان دی منځګزاره پرهیزګاره مخلص انسان همیشه هغه خبره کوي چې دوه کسه جوړیږي شیطان سړي له رټ جواب ورکوي جومات الحمدلله علي رحمانه دغه شو دا زموږ د کلیوالو دا خواهش و یاره دا زموږ د کلي رامن دی او ښه ښایسته کلي نه دا جومات جوړ شي خلک پکې عبادت کوي او جومات وین د عبادت لپاره بالکل. نو زموږ ته خیر موږ چې پکې کوم لکه د لاسو کوم خدمت دی سار راغلي وو پکې لګي او اوس هم پکې لګي وو د هغه پورې په خیر موږ خپل کار خدمت کوو چې کله دا کار فاینل شي او دا دغه شي دا دین را مزدوران چوټي شي نو بیا به په خیر موږ وځو صحیح. نو موږ ته خیر دغه خپل حتی د کوشش کوو چې الله ته خیر دا خپل مزار زبردست د جماعت خشته جوړ شي. ښه کتونکو دا وګورئ جی دا ټول زمونږ د کلي خلک دی دا لګیا دي او لنټر والا چې کوم دی نه هغه بار دی ګل رحیم راوړی که بل چا دی لکه ها ګل رحیم دی نو هغه هم خلک زمونږ دغه دی نو دغه هم راسه ګزاره کوي. دا خوړنې ښکلې بندوبست شوي سهار وختي دی نری چاولې مو خوړلې خو ښکلې خیرات شي والله پاک دی دوی دا خیرات چې کوم دی نو دا هم قبول کړي. او دا بلال دی چکر لذي ځان لذي کلم ځان سره بوند لمدنه بیله ګیله ده نو راځو به چکر به لګو ښه او نن خوشحاله جومات جوړ شه الحمدلله. ښه کتونکو دغه جومات دی چې دی کې د یوې شپې ختم ښه دا په 400 کې د یوې شپې ختم چې کوم دی په دې جومات کې یا په تنګي کې د صاحبزاده صاحب په جومات کې مفتی ګور علي صاحب په جومات کې نو دا موږ ته د اعزاز حاصل دی. دا بلال مرته خو د دغه پیس کړی دی دلته کې چې زیاتره کسان دي که نه دا حافظان دي اعتبار له په خیر څنګه لخي خیر دی ثواب ګټي نور څوک ثواب ګټي ټول یې لګیا دي ټول کلیواله لګیا دي نو دا ښه دغه دی. ښه کتونکو دا په مین روډ باندې نور محمد کلي کې دی داسې څوک وي چې په دې جومات کې زه خپله یو کیسه چې ما څوک ولې لوډ سپیکر وروړي یا بره چاردیواري بره په دې باندې دویم چته دریم چته دا د دریو چتو پراجیکټ دی دریو چتو نو خو مزید په دې کې څوک ونډه اچوي ځان له آخرت ګټي نو هغه دلته کې راتلی شي او په دې کې چې کوم دی نو عیسی چولی شي کلیوالو سره میلاو شوم دوی سره مې خبرې اترې وکړې خوشحالي راته محسوسېږي د الله کور جوړ شو هغه جومات بحال شو هغه جومات چې کې د یوې شپې ختم کیږي حافظان ترې په سوونو وتلي دي او نن خدای پاک چې کوم دی نو دغه لنټر واچو ابراهیم الله په خیر څنګه لخي خیر دی دا زمونږ رور دی د دوی تعلق د افغانستان سره دی زمونږ په دې کلي کې څو کالونه توسې 40 بلکې دی پیدا شوي د درونه پیدا شوي د والد صاحب یو ډېر تکړه سړی زمونږ سره یو خپل تعلق دی افغانیان دی افغانستان زمونږ د کلیوالو نه خوشحاله کړ مشتاق لنه خوشحاله مینه درکوي نه دا یې کلي خبره کوم کلیوال سره مینه ساتي او نن جومات جوړ شو خوشحاله صحیح او زمونږ هم د ارمانو کې کتونکو چې چا چې په دې کې کار کړی دی الله پاک د هغې اجر ورکړي هغه د بلچې کار دی هغه پکې د څه کار هم دی خو دا زمونږ حجره هم ده دا زمونږ جومات هم دی دې سره حجره او جومات تړلي دي ښه د دې ځای نه چې یو سړی پاس شي که نه بیا پاسي حجره موږ سره دا د حجرې کټ ده ته ښیم د خپل حجرې صاحب شاه په خیر څنګه ښې سټې دا تاسو د حجرې کټ ښیم ما چې څنګه تا ته وي نارنجان لوکاټ او ورسره چې کوم دی دا د لوکاټونې دي دغه املوک دي دانېدار املوک دي السلام علیکم وروره څنګه لخي خیر دی سټ یې او دا چې دي دا د حجرې کټونه دي تاسو ته زه ګورم که نه دا د حجرې کټونه دي نو دلته حجره جومات دا په یو ځای دی او د هغې نه پس چې کوم دی دلته یو کلاس هم ورکړی کېږي دلته چې کم کشران راځي نو د هغوی تربیت هم کېږي دا خبره دغه د املوکو باغ دا د لوکاټو باغ ورسره شاته نو دا یو لوی سیسټم دی
او بس جومات هم جوړ شو نو خپل ځان ډېر زیات خوشحاله یم چې د کلیوالو په مرسته جوړ شو او کلیوالو په دې کې کومک وکړو او بیا مشتاق له آیت الله له هغه پکې ډېر کار وکړو او دغه حسن آیات دی ایمن آیات نو څنګه د دې کور چې کوم بل کس دی ایمن هغه یو ډېر قابله هستي ده په میرټ باندې نن په تنګي تحصیل کې هغه بیل افسر دی او بلکې هغه د عمر زیات ولکه ایمن ته لږ اواز وکړ چې نظر دې خلکو ته لږ خیمه نو دا درته زه خیمه چې نن او بل دا د خوړنې بندوبست هم شوی دی نو راشه ایمنه که نه نو بیا اشفاق چې کوم دی اشفاق نه دی راغلی هغه یو ډېر ښه کرکټي دا زمونږ دلته بچپن و وړوکوالي د شپې 2 بجو پورې 1 بجې پورې په دې کټونو کې مونږ ناست یو او ګپې شپې مې ایستلي دي ایمن ته اواز وکړه لږ ایمنه راشه ښه دا عاصم دی او هلکه دې خوا راشه ته څه کې ښه دا ما ته صرف خیم هم خلکو ته خیم دې خوا راشه چېرته کې تختې دا ایمن خیاط زمونږ د تحصیل تنګي یو په میرټ باندې ښه چې ریکارډ یې قایم کړی زموږ په 400 کې زموږ نوم یې روښانه کړی جومات په جوړ شو خوشحاله الحمدلله په دې سفر کې خو د شپې 2 بجو پورې ناست ګپې شپې مستې بالکل ورکوټوالی که نه لږ یاد وکړه بالکل دا خو د الله کور دی د عبادت ځای دی او یقیني خبره چې بس د زړه نه خوشحاله وي انشاءالله دفتر یې کوم ځای کې نه ما ته دفتر ښې ته دعوت راکړې هغه د دې کلی نه ودو شړو نو تنګي اختراباد جی پی ایس نمبر 1 کې دفتر دی 24 غنټې 100 پر دروازې کولې د هر یو میډیا والا لپاره او چې څومره ته ما میډیا کې حساب یې نه ته خو ما رور نو کته څنګه چې ما ذکر وکړ چې من حیات چې هغه هم د کور سره تعلق ساتي زموږ ډېر کشر دی او نن سبا ورته الله پاک یو ډېره ښه مقور کړې ده په یو ښه څوکۍ باندې په تنګي کې ناست دی څنګه چې وي چې اختراباد کې میاپس دی بلکل ورتلی شي تنګي خلکو ډاډه څه ګیله شکوه وي نو ما خو پېژنې ما ته ویلی شي او دغه زموږ دې ځایونو کې د شپې 1 بجې پورې 2 بجو پورې ناسته کړې ده نو سیلابونو داسې مختلف وختونو کې که نه نو به دغه جومات خواهش شو الله پاک پوره که مزید خو څوک تعاون کوي نو هغه زموږ سره مرسته کولی شي مننه خوشحاله